ویدا یو چې کوم دی اولئک الذین بس اشتکه بیا او بده په بل باندې دا چې په ترتیبي ډول چې بیخي مخلوق کار روان دي پولیس کو تاسو څومره عبارتونه او امام مخکې ابتداءً په شرطونو کې ویل چې اتفاقات باندې خبره نه دا تاسو باندې مولوی صاحب او کنه تاسو باندې چې نبی اسلام روح پالا دي یو مې صبر وکړه ما ګور تاسو ته ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیات دې په تعلق درو مع الجسد واورا ورزت د ماته وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیات دې په تعلق درو مع الجسد دا زمونږ عقیده ده په دې باندې دا عقاید دي اوس باقي دې دا کیفیت چې دا روح کې داخل دي او کونه فاعلین یا سجین کې دي دا دوه شکل دا دوه پر دي دا د متشابهات او نتیجې کیفیت کې موږ تم دې کې مقابل نه کوو کوم حدیث کې راغلي دي کوم روایت کې راغلي چې فاعلین یا سجین کې هغه موږ قایلو او کوڅو چا قول کوم په داخل کې هغه موږ دا دوه پر دي ته چې اوس هغه یو ذکر راغلی چې لکه مفتی پالیس یې یو ذکر دالي کې او پلان کې دالي کې دا خو زمونږ خبرې دي کنه او بیا تاسو وایي چې یو د تعلق او یو د اعاده دا اعاده چې وشي دا نه بعد دا کله ما کوم څه ویل چې ترازو به ما دا کول کړی چې ترازو به شي وایي چې اعاده وشي د اعاده نه دا غینه ورسره تعلق راغلی بیا دې ابي حیات کې قاسم بن انطوی رحمه الله د حیات مبارک به خبره کړې ده چې نبی عليه السلام چې کوم د روح قبض کېدو دا به کیفیتو کې ویلي دي آیا د دین د روح مکمل اخراج شوی د عام مواد غوندي او کنه د ټول بدن تر ټول شوی دی مفتوح شوی دی ولې چې په څنګهارو کې تاسو مهرباني وکړئ خیر مولوی صاحب سره بحث کوئ په کوم ځکه چې احادیث کې راغلي چې په علم کې دی په سجین کې دی په جنت کې دی د جنت سره قریب دی خارج کې دی په باب کې دی دا یو فرق دی موږ منو حیات اوس دا کې طاقت کې وی کوي ما دا څنګه ته کوي چې موږ دا مانو چې روح په دین کې د جسم د جنت کې دا ولې څه وې تاسو به څه دا ما وې بس یو خبره چې شنه دفاع کوو بس یو خبره چې شنه دفاع کوو دا چې دا موږ مانو چې روح په اعلی دین کې دا ولې اسلام په اړه کې مو د یاد دي روح قول کوو ولا استاد دی روح حتى مشاکل دی روح دا یو مې ما دا ورته تاسو دا ولې چې دا کوم تصور وکړه دا ولې کوي باطن ورته مولوی صاحب ما دا خبره دا د کاړي کېږي تاسو یو صحیح ذکر شروع چې دا خبره زه کوم ویلې زمونږ زماده عقیده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او څومره پیغمبران دي هغه چې او شهیدان دا ژوند دي په تعلق درو مع الجسد زماده راځي وځ دې روح دغه دوه پر دي خدا روح په دې جسد کې داخلي د دې موږ قایل او بخارجي علیم کې دا غیر موږ قایل خدا ځوان کې بیا دې مبتعین نه کوي دا دې ځان دي دا خبره دې دا خبره چې دا دې دا کې چې دې مون قائل چې روح بالا علیین دي بس دومره ټکولې دا حدیث کې راغلي چې ولي بس ولي کا الفاظ دي کو دستخه ولي کې حدیث کې ولي کا ولي سوالي کا ولي اوس ان شاء الله هم کې دې مسله بس مسله نشته ولي کې بیا اتفاق راځي دا قولي دا یو شیخ مدي صاحب دی یو شیخ فكم شیخ اختلاف اتفاق راغی دا شیخ دا د کلمې ده ما دا خبره کړې چې الانبیاء او یو په قبورهم نبی پیغمبران دا ژوند دي په خپل قبرونو کې په دوام به منصور لیکلي فنونو کې مقدار خبره لیکلي په اخر دي سلورم کې انبیاء کرام حیات دي په قبورو کې په تعلق درو مع الجسد په مرتبه د لا به شرط شي کې د لپاره شقین دي ادخال الروح بالجسد او دویم اتصال الروح مع الجسد لهذا مطلق حیات منو مع الشقین ودا شقین چې د کیفیت هم د کلام يوم ما تاسو به مسله خبر اور باغ دی خبر مولوی صاحب دا ولیکا چې دی یو شیخ باندې زمونږ اتفاق راغی چې روح د نبی رسول الله تعالی دین دا ولیکم دا تاسو ته ولیکم بیا خلک یو ځای ما بل ځای یو ځای ما بل ځای انکم ما د وخت شروعي ما چې تبین شاګرد وي ګمراه دي ته په حکم څنګه لګي دا صاحب چې ایمان پر اورل لازم ته ما ته وای ته ما ته د نبی عليه السلام په دې ته مونږ دا صاحب لري ما ته بس محمود صاحب لري ما ته بس شروع خبره کوي شروع څه ما ته بس شروع باز ده سيد محمود صاحب لري سيد هغه ته کلمه یې نه لري دا یو څه دا هغه څه کلمه لري یو کس بس یو کس ولسه خبره وای وای هذا التوقيت هو ولسه زادت محكم بس من ديان بتوعي
ته په حق یې در سره مننه صحیح دی صحیح ده دا یو خبره هم زما یاد ان شاء الله منه یو شي مونږ لږ صبر مولوي صاحب ګوره زما خبره واوره بهر کسان خبرې مکه وای اے دا بار کسي او بارا ګور ګور وکړه خاموش شو تاسو غوډي اے مولوي صاحب بشیر مولا زما خبره ته متوجه وای شي وای ګوره ما درته دومره ټیم درکو ما درته دا وایي که نه چې د روح الماني عبارت پوره بیان کړه هغه دې پوره بیان نه کړه دې دغلته دا ویلي چې بعضې خلک دا حیات د جسد دپاره مني او بعضې خلک وایي چې دا حیات د جسد دپاره نشته دو خبرې ذکر کړې دي چې بعض هغه خلک دي چې هغه حیات د جسد دپاره مني او دا بعض خلک نه مني بیا دې وایي ترجیح القول الاول مولوي صاحب دغه ترجیح قول اول ته دی چې دغه حیات جسدي دی مولوي صاحب دا دلان دي لیکلي دي غټ تصریح سره پوه شو مولوي صاحب دی خو اشکال شته وای مخکې شي نه زه در سره مسله حل کوم تاسو مخکې وای بل ته ګمراه ویلې کیږي دوی ته ګمراه ویلې دی بل ته ګمراه ویلې ګمراه وخایا دي مولوي صاحب سنجیدګي تاسو خپل ځان پوره کړئ ګمراه وخایا ګمراه وخایا ثابت کړه زه درته دا هم نه وایم صحیح دی چې ته له مناظره نشي کولی دی دی وایي صحیح دی ما ته مولوي صاحب هر یو دی ما ته وکړه داسې کار خپل ټرن پوره کوه زه ستا ټول سوالات لیکم بیا د ما ټرن پورې جواب درکوم داسې تا خپل ټرن پوره کوه خبره مه کوه مولوي صاحب ټیم شروع دی صحیح دی اے مولانا صاحب ته خو ما ته لږ متوجه شوه ته دلته حوالجاتو نه راغلې یوه مسله حل کړې مسله حل کړې نو چې ته زما خبرې نه اورې نو مسله به څنګه حل کړې ستا خبرې جواب ته ما ته متوجه شې زه به درته توجه کوم دی خو ستا ملګري به هم خبرې نه کوي زه به هم دا نور کارونه پرېږدي زه به هم پرېږدم مسله حل کړو دی خو ما ته متوجه شې دغه شان دی خو ګوره ما ته ګوره ما درته دا ووایي چې دغه حیات دا حیات د جسد دپاره دی تا ما ته ووایي چې تا دا عبارت نیم ووایي بیا دې رانه تفسیر واخیستله تا په خپله نیم عبارت ولې وویله د دې جواب به یو ته ماله راکړي دویم مولوي صاحب پښتو کې ساده څوک چې ویډیو ګوري هغه هم واوري او دا کسان دې هم واوري دغه تفسیر والا دو قولونه نقل کړي دي یو دا چې فذهب بعض الناس چې بعضې خلک هغه د حیات د جسم دپاره مني او بعضې خلک حیات د جسم دپاره نه مني اوس به داسې نه کوو چې دې کې دوه قوله ذکر شو داسې به نه کوو چې ته به خپل قول مراد اخلي زه به خپل قول مراد اخلم داسې به نه کوو مولوي صاحب داسې به وکړو دا دواړه قول په دغه تفسیر روح المعانی کې علامه الوسي رحم الله ذکر کړې ده مونږ به اوس خبره د خپل طرف ته نه اړو مونږ به هر هغه خبره منو کم چې علامه الوسي رحم الله په خپل دغه تفسیر کې بیان کړی دی اوس چې کله مونږ وکتل چې بعض د جسد دپاره حیات مني بعض نه مني اوس د علامه الوسي رحم الله ترجیح چاله ورکوي وایي ترجیح القول الاولي دغه ترجیح قول اول ته د مولوي صاحب ونصبه او د دې نسبت کېږي مولوي صاحب دا منسوب کېږي مولوي صاحب الى ابن عباس رضی الله تعالی عنه او قتاده ومجاهد مولوي صاحب محترم والحسن دغه مولوي صاحب محترم او دغه شان د مولوي صاحب ماته متوجه شه دو قولونه ذکر کو اوس به داسې نه کوو چې ته به خپل مطلب راخلې او زه به خپل مطلب راخلم نه کتاب ته به ګورو کتاب کې علامه الوسي رحم الله په روح المعانی کې وویل چې دغه قول اول راځي دی هغه قول اول دا دی چې هغه حیات جسد دپاره دی مولوي صاحب محترم د دې جواب به ما ته وکړي مولوي صاحب محترم دا مولوي صاحب محترم بیا ما درته 15 تفاسیر پیش کړو هر تفسیر کې دا ټکي شته چې حیات حقیقي دی او دا حیات جسدي دی دا حیات دنیاوي نه غلط تعبیر مه کوه مولوي صاحب اوس دې پوه کوم ګوره اوس به یو انسان وي مولوي صاحب هغې به ډېر نومونه وي پښتو اصطلاحاتو کې زه که وایم چې تاسو هم پوه شئ ما ته متوجه شه مولوي صاحب ولجات دې دلته ویستې وو سنجیدګي مظاهره وکړه ما ته متوجه شه اوس بشیر مولوي صاحب ته بشیر مولوي صاحب بشیر پنجپیرې دغه شان دي یا حنفي هر څه چې وایي اوس چې کله یو انسان بشیر مولوي صاحب هم ووایي بیا هم مراد تی یو انسان پنجپیري درته وایي بیا هم مراد تی یو انسان حنفي درته وایي بیا هم مراد تی اسماء سره اعلام سره مولوي صاحب محترم دغه ذات کې تبدل تغیر دا نه راځي مولوي صاحب ګوره زه درته وایم چې پښتو کې زه وایم چې دیو هم پوه شي الله پاک قهار ذات دی الله پاک جبار ذات دی د دې مطلب دا نه دی چې د صفت سره نعوذ بالله من ذلک د الله تعالی دغه ذات یعنی قهار ذات به ځان لوي جبار ذات به ځان لوي بلکې نه کله کله ډېر اسماوي مراد یو ذات وي هم دارنګې مولوي صاحب دغه ګوره
علم النحو دی ویلې مولوي صاحب لکه ګوره مفرد کلمه صحیح ده کنه داسې یا ډېر نمونه وي د یو لفظ به وي خو نمونه ډېر وي مراد ترې یو وي همدارنګې مولوي صاحب ګوره زمونږ کتابونو لیکلي کله چې حیات دنیاوي ذکر شي کله چې حیات جسمانی ذکر شي کله چې حیات بدني ذکر شي کله چې حیات حقیقي ذکر شي دینه به مراد حیات برزخی چې هغه قوي وي د حیات دنیاوي نه دا به مراد وي مولوي صاحب محترم او دا به زه درته خپل کتاب نه به هم انشاءالله پیش کړم که چېرته تا ته مطالبه وکړي چې ما ته پیش کړي زه به درته ثابت هم کړم مولوي صاحب بقایه مولوي صاحب دې خو ما ته وګوره متوجه شه دا هم خوند نه کوي چې زه دلته بار بار حواله جات پیش کوم دا کیمره ورته تاو کړه کیمره ورته تاو کوي کیمره ورته تاو کوي دا کیمره دې ته وروسته زما आवाज دی مولوي صاحب دا مزه نه کوي چې تا تیاری نه ده کړې او زه دلته راغلی یم در سره خبره کوم ته خپل تیاری کوي بس مولوي صاحب محترم ما ته متوجه شه دې خوا وګوره لږ حیات جسدي حیات دنیا نه اعلی حیات دغه جسم دپاره په دې باندې اعتراض وي اشکال وي راته وکړه جواب درله درکوم مولوي صاحب باقي هسې اردو عبارتونه پرېږده اول زما استاد دا خبره هم شوې مولوي صاحب که درته یاد وي چې اول مسله به موږ د قرآن مجید نه حل کوو و زه درته قرآن پیش کوم تفاسیر پیش کوم ته ما ته اردو کتابونه پیش کوي اول مسله مولوي صاحب ته ما ته تفاسیرو سره راشه تفاسیرو باندې به خبره وکړو اوس زه به درنه مختصر یو تپوس وکړم په خپل ټیم کې چې اتفاق ته شی بوزو باقي دغه جنګ جګړې او د مجادلې نه دی دا زموږ مقصود نه دی او که چېرته ما ته دا هم وضاحت وکړو مولوي صاحب دا کیمره تا وکړه ورته مولوي صاحب د دې خبرې ما ته وضاحت وکړه که چېرته د مجادلې دپاره راغلی وي دقه زما کتابونه دي دقه زما ملګری دی وس پاسم او زه صحیح ده او که چېرته د مناظرې دپاره چې د اظهار د حق دپاره راغلی وي زما خبر لږ په غور واوره ضروري نه ده چې ته ومنې خو لږ په غور واوره خیر دی د ورورولي په بنیاد باندې مسله حل کوي یو څو تپوسونه درنه صحیح ده ساده پښتو کې موت قایم یې که نه زه هم قایم یم صحیح ده همدارنګې مولوي صاحب بیا د مرګ نه پس حیات برزخي مني او که نه مني که وس جواب راکې وس راکه که بیا راکې ولیکه ځان سره ولیکه خیر دی صحیح ده ودې لیکله وس که مولوي صاحب د مرګ نه پس ته حیات برزخي مني دا به د دو حالونه خالي نه وي یا خو به دغه حیات برزخي د روح دپاره مني او یا به د صرف روح دپاره مني یا به صرف د جسد دپاره مني یا به د دوانو دپاره مني چې کم یو ته برزخي مني ما ته وضاحت وکړه باقي یې مولوي صاحب تا دې وګټله مولوي صاحب په څه کې هسې یو دو کتابونو پیش کولو کې باقي نه دی زه وایم مولوي صاحب ته په حق یې زه در سره اتفاق لرم بس باقي دغه شور نه جوړو څنګه چې اوس ملګري مطمئن ناست دی دغه ملګري مطمئن کېنې زما او ستا به سنجیدګي مظاهره وي 3 سوالات نمبر 1 آیا ته حیات برزخي مني او که نه مني که چېرته ته دا حیات برزخي مني نو آیا ته د حیات برزخي د جسم دپاره مني او که نه د روح دپاره مني او که نه د دواړو دپاره مني د دې وضاحت راته وکړه مولوي صاحب محترم چې زما او ستا اتفاق راشي داسې هم ممکنه ده چې قطع تعلق مونږ د حسد بغض کینې او د یو بل تذلیل او سپکوالي نه مونږ دین اجتناب وکړو او مونږ د ادب او احترام مظاهره او د حق طلب وکړو صرف په یو کتاب هم زما او ستا فیصله راځي هغه کتاب دی روح المعانی ستا په نسبت باندې هم معتمد دی او زما په نسبت باندې هم حسد پرېږده بغض پرېږده کینه پرېږده په دې ټرم کې نه دی اردو عبارتونه هم پرېږده چې ستا مشر دا لیکلی دی زما مشر دا لیکلی دا پرېږده مولوي صاحب دا به راته ووایي چې آیا حیات جسمانی برزخي حقیقي نه ته انکار کوي او که قایل یې که چېرته انکار کوي ما ته د قرآن نه دلیل پیش کړه چې دا قرآن آیت دی په دې وجه باندې زه انکار کوم که ته انکار نه کوي زما ستا په دې کې اتفاق دی بیا مناظرې ضرورت نشته بیا که چېرته انکار کوي مولوي صاحب محترم دلیل راته وښایه چې زه درته پیش کړم باقي دا زما سره ګوره مولوي صاحب دغه ګوره کمبختي دا ده چې کله کیمره زما طرف ته تاو شي مولوي صاحب ته ما خبرو ته هم غوږ نه ږدي او بس هلته تیاري کې لګیا او کله چې کیمره درته تاو شو بیا ایغ نیغ مولوي صاحب الله حاضر ناظر ته کیمره پرېږده ما کوه نه به بس نه به نه به مولوي صاحب نه به بس خبره مولوي صاحب هغه 15 کسان ناست بس بسم الله اولنا بشرایط چې صدر او متکلم دواړه خبرې کوي تاسو صدر او سره ولې خبرې کوي
ما ته متوجه شه کنه بیا چې کیمره ما ته نیولې د پلان کې او پلان کې اوس زما سره مولوي صاحب دې سره دې کار دی ما سره دې نشته ګوره مولانا صاحب وایي چې دا خبره یو ځای اتفاقي کوو اوس خبرې ته غوږ کېږده ستا یو منټ سره تا چې وویله بس نن ستا د عقیدې او ستا د دعوې خلاصه چې څوک په عادي د روح سره قول کوي د حیات او که په تعلق سره یې کوي دواړه ټیک دی دا خبره وایي یو منټ چې په تعلق سره کوي یا په عادي سره کوي مطلب روح التعالی لیین کې ته به په تعلق سره منم کنه تا خپله دا وویله یو له خو به ترجیح ورکوي یو خبره وکړه بس تا جواب وکړم ته خبره نه نه زه په دې ځای کې دواړه خبره خلاصوم خبره خلاصوم لکه مولوي صاحب ما دا خبره مصلحه ما دا خبره دا مصلحه کول غواړي ما دا خلک کوم په دې ځای کې ما دا چې په دغه مسله کې لګي کنه دا اوس موږ نه کوو خبره کې دې به تاسو دا لګي زه ما مولوي صاحب تاسو متکلمین نه بس ما دا دې ځای کې کوو مولوي صاحب تاسو خبره دا وکنه چې حیات زمانه ما په مرتبه د لا بشرط شي نفس حیات منم دو شقې دي دواړه منم په هغې کې زه تغییر نه کوم هغه کیفیت او متشابهات بیا خو به دا مې که نه چې روح له څوک حیات مني او جسم له مني هغې کې خو جسم مثالي دی چې مني بیا پکې یو شرط منم یو منټ صبر وکړه ولې خپل اقرار وکړو نفس حیات بغیر د قید د جسد عنصري او بغیر د قید د روح نه مولي صاحب نفس حیات خبرستان نه پټوم کار خبرې وکړم مولي صاحب زما دا مسلک دی که نه تا مې راغلی چې پیغمبر علیه السلام دا حیات دي قبرونو کې ژوندي دي اوس څنګه ژوندي دي یا دا روح پکې داخل دی یا دا روح پکې خارج دی لکه د پیغمبرانو متعلق خبره وکړه عام اموات باره متعلق خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق کې څلور تفاسیر کې موږ راځي دي چې عادت د روح شوی د نبی علیه السلام د جسد نبی فروض روح دوباره نه دی شوی شکل استو حکم روح را واپس کیږي پیغمبر علیه السلام د روح را واپس شوی پیدا مې د تذکرې کې امام قرطبي لیکلي دی او د نور کتابونو لیکلي چې پیغمبران نو سوال جواب هم نشته خو دې ته چې کله هغه پیغمبر علیه السلام وفات شو هغه اجماعات څومره راغلي چې دا باندې به الله بل مرګ چې کوم دی نه جمع کوي اوس مسله دا ده مونږ چې دا حیات دي ژوندي دي دا حیات داسې حیات دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرتبه د هغه کې د عموم کې موږ عامه داخل که خارجو حیات منو بیا جسد مثالي کې نو ته خبره کوي مولوي صاحب یو د جسد مثالي او د جسد عنصري یو چې کوم د تاسو د کتابونو په علماء لیکلي موږ راوړل دي یو صوفي کرام هم دي موږ وایو چې د روح د جسد عنصري سره تعلق دی او کو جسد مثالي هغه ته وایي چې د مرغو په ججورو کې دیا نور چې کوم الفاظ راغلي حدیثو کې موږ د دې سره هم څو هغه موږ قایل او د هغه صورت نه یو قایل چې صرف د روح په جسد مثالي کې لکه تاسو راي دا د تاسو خبرو نه ماته سم اندازه دي او د جسد عنصري سره تاسو تعلق نه ما ته خبره ختمو کو ختمه ختمه مولي صاحب زه وایم چې پیغمبر علیه السلام باندې په دې قبر کې ژوند دی حیات برزخی دی کیفیت کې خبر نه کو تاسو وایي چې په دې قبر کې نبی علیه السلام حیات دی کنه ورا زما متکلم چې دا خبره وکړه تاسو چې کوم حیات وای او تاسو مشران څنګه حیات وای حیات دنیوي تصرفات یو من به ته جواب قبرنا روزي دا به منغه وخایو کنه دا ټول خبرې هغه حیات من نه من ته چې کوم حیات کامله کم منی یو وضاحت وکړه اوس دا ته جواب دا خپل په لندن پاله کړم زه د انبیانو لپاره چې حیات منما نو زه د روح د لپاره اصالتن د بدن د لپاره طبعا بقدر ما يتألموا ويتلذذوا خبره جوړي خبره جوړي ان شاء الله بس یو منځ خلی وستانه زه تاسو کوم ته حکم پاغه چا لګی چې دا مذهبي په دې به ته حکم لري بل اداره چې یو خو به دا متکلم پابند کی دا وې دغه کړی دا حکم یې پیدا ولګو چې دا ګمراه دي او چې حوالی پیش کوي په دې کې نه د اعاده قول شته یو منځ سبب یو ولې اعاده خبره کوي نه پکې د تعلق شته نه پکې پورا حیات بخی پورا دغه بخی او بل دا بم خی چې دغه بل مسلک ولا ته دې چې ما خبره جوړه الله دې کامل مستا خبره خپل ځبانی دا جواب وکړي مناظر سي یو خبره بل درته مې زما یو خبره که مثلا ما او تا نه حل کېږي ما او تا به خبرې کوو او که ما او تا نه کېږي دا دواړه پرې دي مسله حل کړي ان شاء الله ما او تا به حل کوو لکه ټیم نه ځای کوو کوشش کوو ان شاء الله